سلامونه احترامات ګرانو کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی دا مهال زه په شیرپو کې ولاړ یم چېرته چې د شیرپو RSC ده د شیرپو RSC ده او د شیرپو RSC سره چې کومه تاسو وینئ دا روډ نو دا روډ د نن نه پس چې کوم دی نو SP شهید اجاز شیرپو روډ SP شهید اجاز شیرپو روډ دې روډ له باقاعده وزیر اعلی چې کوم دی نو پرون راغلی و هغه د دې دپاره اعلان وکړو چې دا روډ به د هغه په نوم باندې وي دا هم زموږ دپاره د پاره خبره ده چې دغه سوال پې موږ وکړو او وزیر اعلی صاحب وی چې ډن ګرانو کتونکو DC ته باقاعده هدایت جاري شو او دا روډ به پخیږي م د هغه د وجې به دا روډ پخیږي م او MP خالد خان ته چې کوم دی نو وي په دې باره کې به موږ وایو چې دا روډ چې کوم دی نو زر تر زره په لومبني پړ کې دی دا پوخ هم شي نو دا روډ د نن نه پس چې کوم دی دا دی SP شهید اجاز شیرپو روډ نو ما چې په دې باندې یو څو خبرې وکړم چې څوک هم په دې روډ باندې ځي د دې روډ له باقاعده چې کوم دی نو کومه RSC ته مخامخ دی مخکې به دا چې کوم دی نو خمیشګل کلي روډ یا به هلته کې یادېده نو دا روډ چې څونه د اجاز صاحب د کوره پورې دی نو دا سراسر دا زیم ته وتلی دی او دا روډ یې اوس SP شهید اجاز شیرپو روډ چې کوم دی نو وزیر اعلی صاحب دغه ګرانو کتونکو په وزیر اعلی صاحب هم لږې خبرې کوو مننه هم کوو شکریه یې هم ادا کوو دې نه مخکې چې کوم دی آرمي چیف صاحب د هغه ځای ته پیغام روړو او د ستاره شجاعت چې کوم دی کومه د بادرۍ تمغه ده هغه هم چې کوم دی نو د اجاز خان دپاره د هغې یو فنکشن کیږي نو هغه هم ډېره ضروري وه خو په دې پښتونخوا کې دوه وزیر اعلیګان تیر شوه دې نه مخکې یو پرویز خټک یو محمود خان چې کله هم چارسدي ته راغلي دي نو پټ راغلي دي او پټ تللي دي چونکې پرون چې وزیر اعلی صاحب راته نو باقاعده د مخکې نه وویلي شو چېرې 3 بجو له به دغه ځای ته ځو 3 بجو له هغه راغی بیا DC صاحب DPO صاحب او څونه انتظامیه چې وه نو یاره د میډیا اجازت نشته چې کله موږ وزیر اعلی صاحب ته ووي نو هغه بالکل به خبرې وکړو او خو کل کې خبرې وکړلې نو یو خو د سړي پرسنالټي چې کومه ده هغه ټیک ده ډېره زبردسته ده خپل ځانیم ډېر زیات خوښ شو دویم چې کوم دی دې بیروکریټو لپاره همدغه شانتې ډان پکار دی همدغه شانتې وزیر اعلی پکار دی نو په ډېر زبردست انداز کې خبرې وکړې په هغې باندې به زه بیا خبرې ترې کوم چې نورې څه خبرې وشولې خو دا روډ چې کوم دی نو د نن نه پس د دې باقاعده اناونسمنټ شو اعلان شو چې دا SP اجاز شیرپو روډ دا چې کوم دی نو د دې اناونسمنټ شو خوشحاله یې پې که نه د دې روډ باقاعده وزیر اعلی صاحب اعلان وکړو او یا ډېر خوشحاله یو بس خدای پاک دې هغه وبخښي شهید تکړه کس او تکړه کس و لیده کاته هم ورسره کېده لا او یا ولې نه زمونږ د کلي سړی و دی میلاوېدو ډېر ښه انسان و خدای پاک دې وبخښي تاسو ورسره لیده کاته شوي اجاز خان دلته به راتلو ماشاءالله ډېر ښه سړی و ډېر زبردست انسان و او دلته به سلام کلام به هم بچو ډېر زبردست انسان په دې لار به ته راته او په دې لار باندې به بالکل لو راتلو دا نو به سر سړي ته به سلام کلام کوو ماشاءالله غرور تکبر به کې نو چې نه 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 ډېر زبردست انسان و ډېر زیات زبردست انسان و سلام کلام ډېر سړي سره کوو اوس دا روډ چې کوم دی نو دا SP شهید اجاز شیرپو روډ شو او ماشاءالله به ډېر ښه کار وشو ځکه چې دا روډ ډېر زیات خراب و نیګاړو ته هم ډېر زیات تکلیف و او ور سړي ته به ډېر زیات تکلیف و نو ماشاءالله ښه وشو چې لکه دا روډ منظوري وشوه ډېره ښه خبره ده روډ هم منظوري شو د هغه نوم سره منسوب هم شو او ډېر ښه خبره ده ډېر زبردست انسان و ډېر زیات ګرانو کتونکو دا روډ دا به جوړېږي م د هغه په وجه باندې دا یو غټه د دې خلکو دپاره د اجاز خان نه یو ډېره لویه پیدا او دویم دا ده چې د دې روډ نوم چې کوم دی د نن نه پس شهید SP اجاز شیرپو روډ دا چې کوم دی نو دا سراسري دا غټ روډ دی او غټه لار ده خو ډېره زیاته خرابه ده نو وزیر اعلی صاحب یې چېرې دا به بالکل جوړېږي نو دا مې یو ډېره ښه خبره وشوله او بیا مې بس دا صرف دغه کول چې DC صاحب څومره زر دلته کې بورډ ولګوي نو هغه به هغه همره بهتره وي او د دې خلکو به ډېره زیاته خوشحالي وي مننه